قسم په خدای دی د یو قبر سره جمعات باغې کې کوم امام به چې ورغی ته تختیده به نو یو نه ما تپوس وکړو چې هلکه ته دې ولې راو تختیدې تا ته خو ډېره تنخوا میلاوې ما ته مولانا صاحب په خدای مې دې قسم چې شپې به سملاستم دې قبر نه به د سپو غپا راوته داسې غپا به پکې جوړه شوه چې ما به ویل چې جوړ دا سپي په جومات راوخته ما خوري نو ته ځکه وتښتېد نو موږ به په قبرونو کې هم د سپو په شان غاړو دا خو چې چمدید واقعات دي چې د قبرونو نه ښکرور لړمان راوتي خلکو لیدلي خلکو نه دي ما لیدلي ما او که چا ټک وکړو نو بوزم یې ولی خیمم تاسو پوه شوئ نو عزیزانو عرض مې دا و چې زمونږ مرګ په خدای خبر چې څنګه د ایمان دولت ځان سره وړل په دې زمانه کې دا سوچ مه کوئ دا تصور مه کوئ مونږ به د ایمان دولت سهارنی والک تپوس وکوئ چې زه تماچې جوړوم هلته استاد راته وی چې دا ګټه حرامه ده مال هغه استاد دی چې کوم د امام دی د هغه علاقې خلک پوډر خرڅوي چرس خرڅوي افیم خرڅوي غلې کوي ډاکې کوي اجرتي قتلونه کوي نو استاد ته وایي چې ته څه قلبې کې دغه خوراک به ته کې خدای دې خانه خراب نو موږ د مردار خورو امامان یو زموږ ټول خوراک مردار دی زه اوس ویلی شم چې دې جومات ته هلکه دا روټۍ دې راوړې ده دا دې په حلاله ګټلي که په حرام دا ویلی شم خو چې راوړي بس پلته ورته وویل چې زه په تندر دې ولګي اوس ته چل کې نو عزیزانو خفه نشئ که تاسو جهنم ته ځئ نو مونږ به هم سرداران یو زه دا ویلی شم پادیره چې دا پلیت د ده جنازه زه نه کوم د ده ژوند ما ته معلوم دی د دې حرامي نکاح زه نه تړم د ده زندګي ما ته معلومه ده دا مونږ ویلی شو نو په وطن چې د ګنګۍ سیلاب راشي د ګنګۍ سیلاب نه جماعت هم نه بچ کیږي او نه تی ملا بچ کیږي او نه تی پیر صاحب بچ کیږي پیر صاحب په خلوت کې ناست او لوی واسکټ یې چولې پیر صاحب دوا نه به مې نه وبه او د غلا پیسې ولا ورکړي ورته لاس اوچت کړي چې خدای دې د خنزیر بچی نورم لوی خلک بچ کیږي نه لاړ هغه خلق لاړ اوس مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه غوندې به څوک چرته پیدا جنازو سره به نه تلو بلکل نه طالبانو ورته حضرت ولې ویل زه چې روان شم جنازې سره مړي ته وګورم نو ایمان ورسره نه بې ایمانه رواني ما ته کشف وشي د هغه د جنازې نو دغه سره ایمان نه وي نو زه د بې ایمانه جنازې له نه ځم اوس حضرت لاهوري به کوم ځای نه پیدا مونږ خو په 2 او په 5 روپۍ د اتو واړو جنتو ټیکټ ورکړو